السلام علیکم ګرانو مینوالو، ستاسو کوربه صاحب جان اندلیب د اندلیب پښتو ټي وي نه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. نیغ په نیغه کتونکو الله یو کوم چې تاسو یو کس دوه راشي، نن درته داسې پروګرام ښیم چې کرونا له موږ شکست څنګه ورکوو. د شاه منصور زلمي بیدار زلمي څه کوي د کرونا وایرس دپاره، کم اکټیویټیز کم اقدامات شروع کړي دي، دغه ټول درته ښیم. دی خو به سامان دي او زه تاسو راغلی، تاسو خو 50 کسه په یو ځل رالی 67 وی. اوس درته ښیم، وګورئ شیر کوي. دا د شاه منصور بیدار زلمي ته لږ ودرېږه، داسې بچي خپله مخکه. دا بیدار زلمی دی، بیدار زلمي شاه منصور. دا کامران دی چې د دې زلمو مشرت ولي او ډېره زبردست. دا کتونکو تاسو وایي دا دی په لاسو کې څه وړي؟ دا صابونونه دي. دا صابونونه په جوماتونو کې کېښودی شي. د کلي ټولو جوماتونو لپاره د صابونونو د ماسکونو انتظام بیدار زلمو کړی دی. دا په لاسو چې کوم د جراثیمو دپاره کوم دغه لګوي، نو دا هغه دي. دا وګورئ کتونکو، دا زلمو خپل سیستم جوړ کړی دی په جوماتونو کې، په لارو کوڅو کې، چې هغه بچي چې د جراثیمو نه دی بچ کوي. الله پاک دا هر څه ګوري چې زلمي داسې کوي، نو الله به زموږ مدد کوي. خامخا به الله زموږ مدد کوي. ماما ښه د دې ماما پکې بچی هم دی، د پکې بل رواری هم دی او دی ډېر خدمت کوي. شمشولدي ماما دی، الله دې د دی دا اجره ودان آباد لري. الله دې په دې بچو ډېر خوشحاله کړي. داسې بچي دی الله هر چاله ورکړي چې د کام په کار راشي، د کلي په کار راشي، د محلې په کار راشي. دغه بچي دی الله هر چاله ورکړي. دا د شاه منصور امبولانس چې تاسو لیدلی دی، دې کې دا سامان ږدي، په جوماتونو به ګرځي. جومات کې به صابونونه کوزوي، صابوندانه به ږدي، ماسکونه به ورکوي. د صدیق مننه کوم، د سعید خوري مننه کوم، ډېره زیاته مننه کوم. ته خپله پېژنګل وکړه بچې. محمد علي مې نوم دی، امیررحمان استاد دی. امیررحمان زی محمد علي. ته را سره خپله پېژنګل وکړه زی. زما عبادالرحمن نه دی، دړیچم عبادالرحمن. عبادالرحمن دا د درشیر محمد زی دی. خپل نوم راته وایه دی. احمد فراز. احمد فراز. ته راته خپل نوم وایه بچې. محمد بلال. محمد بلال. کتونکو دا هغه دی چې تاسو په قربانو کې لیدلي و چې دی، او دا زموږ د امبولانس ډریور دی. زه ډېره مننه کوم. دا د شمشولدي محمد یې ته خپله پېژنګل نوم خپل خو دی. شاه فیصل. شاه فیصل. شاه فیصل دی الله په سل کې. دا بیدار زلمي دي کتونکو، د شاه منصور بیدار زلمي. تاسو خو کتونکو ډېر په ګڼ تعداد کې 300 نه بارټ وایي. دی امبولانس کې دی دا ږدي، دی به وړي. موږ به ورسره ځو تاسو ته ښیم چې دی کوم جومات ته ځي، څه به کوي. دغه ټول سیستم تاسو ته ښیم. زه یې کوریج دپاره راغوښتی یم. د خپل وس مطابق مددونه ټولو خلکو کړي دي. په شاه منصور کې نور هم بیدار زلمي دی. هغه دی هغه د دی دا ډیوټي ده چې دی د صفایۍ خیال وساتي. بیدار زلمي شاه منصور چې دی د صفایۍ خیال وساتي، چې کوم احتیاطي تدابیر دي هغه دی وکړي. او هغه نور زلمي دي، نو هغوی نن سامان اخلي. ماته ویلي دي هغوی خو له بوم ځم، هغوی سامان اخلي د دې دپاره چې کم دیارمار خلک دي، کم ګاډی والا دی، ګنډیرو والا دی، پکوړو والا، چولو والا چې د ورځې ورځې دیاړي کوي، کور ته راړي، نو هغه به څه کوي؟ هغوی سره هغه غم دی، نو هغوی پیسې جمع کړي دي، سودا کوي، او هغه به هم تقسیموو، هغه به هم تاسو ته ښایو. جلال دی او د هغه خلک، هغه د ډي ایم ای والا چې کوم دي، هغوی څخه بېګا تللی یم. دا وګورئ کتونکو، ژوندي کامونه کتونکو. دا نښې دي د ژوندي کام چې په دی کله مسله راشي، نو ایډوانس ملکونه، کومو ملکونو سره چې ډېره ټکنالوجي ده، نو هغوی خو حکومت وله کوي. موږ خو حکومت ته نه یو ناسته، نه د حکومت په تمه یو. زموږ حکومت چې موږ له کومه دغه سیفټي کوي او کوم چېرته د وایرسو تشویشي هلته ځان رسوي. زه ډېره مننه کوم د خپل پولیس والا، د زیدې تاڼې، د ثوابۍ تاڼې د پولیس ډېره مننه کوم. خصوصا د زیدې تاڼې د راز محمد خان ډېره زیاته مننه کوم. ما ولیده څو ځایه چې چېرته معمولي خبر ولګي، نو پوره یې ځان رسولی چې دا شی خور نه شي. کتونکو تاسو له هم احتیاط پکار دی، احتیاط وکئ. د دې علاج نشته. دې جومات ته ځئ، زه درپسې یم، زه درپسې یم. حاجي دا بیدار زلمی دی د شاه منصور. الله دې دی بیدار لري.
الله دې دی بیدار لري دا بیدار زلمی دی د فقیر شیر ماما د شمشولدي ماما دی په اجره کې یو دا د شهزاد دی اجره ده او پکې دغه زلمی را جمع دي یو ولو تړئ افرین په دغه ظلمو چې دا خو د دوی د کرکټونو عمر دی دې عمر کې خو موږ دوی ته وو چې بچې چا سره لاس میلاو نه کړي او کور ته راځه او بار مه ګرځه خو دا هغه زلمي دي ماشومان دي د لږ عمر دي لږ عمرونه دي خدای سره دا احساس دی چې دې د موږ نه دا مرض خور نشي او کومو کامونو سره چې دا احساس دی چې دا مرض زموږ نه خور نشي او کومو کلو کې کومو ضلعو کې چې بیدار زلمي وي نو هغوی نه به دا مرض نه خورېږي یا الله تا ته ښکاري دعا وکړئ چې الله پاک دا مرض بل پله بوځي دنیا نه رک کي الله دې که مسلمان دی که هندو دی الله دې ټول انسانان په خپل حفاظت کې کی او دې هلکانو له دې الله لوی اجر ورکړي الله دې د دوی په کورونو کې خوشحالی الله دې د دوی په عمرونو کې ډېر برکات واچوي ځئ ورورو مدنه جی مدنه مهرباني یو کس زما موټر سایکل لږ د جومات خواته راولی د دوی سره دغسې ځم تاسو نور راځئ جومات خواته بیدار زلمی دا بیدار زلمی دی نورو کلو ته هم په خپل کلو کې بیدار زلمی پیدا کوي بیدار زلمی دی کتونکو کال مکه ورور دا جومات دی شیر احمد بابا جومات دی او دیتا بیدار زلمی راغلل تاسو به اوس ګورئ چې دی بیدار زلمی به دلته څه کوي ټیک شو بچې ټیک شو بس ودرو ټیک دی دی جومات نه چې سوره ورکوي را واخلئ ته نه چې بیا مخکې ځو کیمرې مخې ته یئ خلک هم نیغ په نیغه ګوري ما په جومات کې به دا هدایت وکړي چې دا د هلکانو دغه کړی دی انو کوشش کوئ چې لاس پې وینځئ چې په کار راشي کورونو ته یې مه وړئ جیبونو کې یې ماچوي د جومات دپاره هلکانو کړي دي د سیفټي دپاره خبره پې وکړئ چې موږ وشي ښه جي ځای په ځای کې دی څو به ورکوي جومات له درې یو دې ځای کې یو دې منځ کې یو اثر تکې ده او دغه سره وته دا سینیټایزر بالته دا کی او دې بلا زبردست دا ستاردامو کې او غنې تزي نو لاس بسپا کې بیا ورته ماما ته بل ډیوټي کې چې کم سړی دی او دسو کې او دن نزي نو دا په لاسو باندې یو کش کوي لاس ته مخې نو بیا دې دن نزي کتونکو دا وته دي ځوان کو دا وته دي ځوان کو چې کم خلک دن راځي جومات ته او دسو کې بیا دن نزي نو پکار دي چې دا دې په لاسونو ولګي په جومات کې هم لږه فاصله ساتل پکار دي دا هدایت پوته مو کوي چې یو بل سره ډېر جوخ مه ودرېږئ ښه جي لږه فاصله ساتل پکار دي زبردست دا یو ته ځوان کو صابونونه ورته کېښودل زبردست افرین د شاه منصور په بیدارو ظلمو زبردست
خدمت کړی دی د ماسکونو جوړولو کې. آفرین. څه نوم دی بچې؟ سعد. او دا څه نوم دی؟ بلال احمد. کتونکو دا درزیان دي، دی موږ له ماسکونه جوړ کړي دي او مفت جوړ کړي دي. دارالعلم والا جی، دارالعلم والا مننه کوم د آفرین آفرین آفرین. زه ولا درځم بیا به خبره وکړو جی. دا ګورئ کتونکو صابونونه کېښودل او هغه د لاسو لګولو هغه دوایي ونډه کړه. ډېره مننه ستا، الله دې دله دغه په کار راولي. انشاءالله الله به په کار راولي. دام ټیلر دی کتونکو، ډېره مننه. دی فی سبیل الله، فی سبیل الله دی ګنډل کړي دي او ماسکونه جوړ کړي دي. الله دې دی اجر ورکړي. موږ به له څه ورکو، موږ به له څه ورکو. خو چل درځي د موټر سایکل سور شه، زه درپسې یم. تاسو موږ نه مخکې دی دړي جومات ته دی موږ درپسې درلو. چابي کولا کیک وکیک، ما موټر سایکل کې چابي نه. سیدو خورئ مننه کوم چې ما ورپسې په موټر سایکل بوځي. لږه فاصله ساتئ یو بل سره بچو. اوس په موټر سایکل یم کتونکو، که داسې څه وي وګورئ خلک پتنګان الوځي بېغمه پښتنو سره اړو غم نشته دی د کرونا مرونا. الله دې ساتي موږ. لا یو درته ښیم کتونکو، ډېره مننه کوم د دغې ظلمو او ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو ګورئ. د هغې خلکو ډېره مننه کوم چې چا مددونه وکړل، چا پیسې ورکړي. ټولو له دې الله اجر ورکړي. دا په شریکه کار دی زموږ، موږ ټولو له پکار دي چې په دې کې حصه واخلو. لږ ساعت پس ودرېږم کتونکو، بیا به تاسو په آرام سره ګورئ. اوس که تاسو ته تصویر ښکلی نه راځي یا مسله وي نو دا موږ په لاره روان یو. خالق ماما جي ناست دي، دې به ودرېږي خورئ، دې دې ودرېږي، دې دې ودرېږي. زه کوزېږم ته به راشې. پولیس وزرونه مې هم ولاړ دي، ښکاره دی دې ډیوټي کوي. دې مننه کوم ته دې دې ودرو دغه ښه هسې به واپس په دې زونډکه دی ودرو. راځم چې تاسو ته راځم که نه راځم، دی دا دغه ورکوي دی خوا له رالم. تاسو له بیا راځم موټر سایکل مې دې ولاړ دی. دا که دی ودرو لږ وروستو راشئ کتونکو. دا د دړي جومات دی، دې ته راغلل زلمي او په دې کې به اوس صابونونه ږدي، په دې کې به دغه لاسو باندې چې کومه دوایي لګوي هغه به ږدي او په هغې به هدایات هم کوو. دلته به دې خلکو ته وایو هم. انور علي دی لایو یم جي، 800 کسان ګوري لایو. خوشحاله اوسئ. نورسیده دې هلکانو صابونونه اغوستي دي، دغه د لاسو لا سپری اغوستی دی، جوماتونو کې ږدي. هغه جومات کې کېښود، دلته تاسو له راړل چې مونځ وکئ نو په جومات کې به دغه هدایات وکئ چې صابون په لاسو مه ښیي او دغه سپری پې کوئ نو بیا جومات ته راځئ. صابون په جیب کې ماچوئ، کوشش کوئ چې او جی دا هدایت پورته تاسو وکئ. ښه جي بیدار زلمي دي د شاه منصور. آفرین په بیدارو زلمو. 800 ګوري جي 700 کس سي جوري. دا بیدار زلمي دي جي، بیدار زلمي دي دړي جومات ته راځل کتونکو، په جوماتونو ګرځي. آفرین الله دې دی له اجر ورکړي. دی ورته دی دا به ورته یو ښیي د جومات چې څوک دننه ځئ سپری به په لاس وکوي. ښه جي او جي او دلته ته صابونونه ږدي، دلته لږ راشي، دلته یو چکۍ زیاته کېدی 4 کېدی. ښه جي دې نه یو کش په دې لاس وکړ نو بیا دننه ځه، دله یو کش وکړه په لاس. آفرین تړی وته ها زبردست. چې کوم ځای پیپ ته غېږم د تړلو غم کړی دی. وګورئ کتونکو چې کوم ځای پیپ ته که نه نو هغې د دی بلډینګ ویر راغستی دی نو د تړلو غم یې وله کړی دی. آفرین هوښیار زلمي او بیدار زلمي. الله دې لري. ډېره مننه کوم عباد الله، ستاسو مننه کوم، د دې سوچ مننه کوم.
الله دې دغه سوچ هر چا کې پیدا کی کم چې دې ظلمو کې دی موږ دغه سوچ پکار دی چې دغه سوچ پیدا کو زبردست بیدار ظلمی د دړي جماعت ته کتونکو وګوره دوی توره کړې د جماعت نه کاجین ټول کړی دی او دا چې ووینځي نو دې کې ډېره خطره نه وي آفرین صفایي شوې ده کاجینونه ټول شوي دي آفرین موږ ټولو جوماتونو ته ویلي دي چې کاجینونه ټول کوي مطلب دا بیدار ظلمي چې دا دومره لوی دغه یو خو تقریبا 35 جوماتونو له دې سامان منن ورکوي صاحبان بله پارټي ده هغه سامان اخلي نو موږ به سبا کې خریدو یا نن زما دیګر انو هغه سبا هغه غریبانانو چې کوم ګاډی والا دی کوم د ورځې دیاړي کوي ماښام خوري 2-3 ورځې وشو چې یې کره خو بسني د هغه غموم دی هلکانو سره شته هلکانو سره غم شته دی امینه څنګه بانډه کې څوک اقدامات کوي د کرونا وایرس دپاره چې په لاره ځئ نو خلکو ته دغه هدایت ورکوي چې ګڼه مه جمع کېږئ ښه او ګڼه مه جمع کېږئ 751 ګوري جي دا د شاه منصور دړاله کتونکو او دا بیدار ظلمي دي دا بیدار ظلمي دي او دا د بیدار ظلمو د جوماتونو دپاره دغه سیستم جوړ کړی دی وګورئ ډیټالو صابون یې راغوستی دی سره د صابوندانه او د سره مې خبره وکړه جي د سره تاسو څخه څو جوماتونه دي ښه جي وبشي که وبشي ستاسو حساب به پکې د دغسې وکړو هېڅ خبره نشته دی ښه وګورئ کتونکو شیر کوي چې ستاسو ملګري وګوري اوس زموږ دغه ته غلاتی جومات ته ځو تاسو غلاتی جومات ته ځئ زه در سره ځم هغه به زما موټر سایکل راولي تاسې راتاو شئ هغه روډ ته راشئ سید به زما موټر سایکل راولي زه به در سره سید ته موټر سایکل مالتې بوځې زه دای سره پلی کوچ کې کښېنم او دا پولیس والا رونه مې ډیوټي کوي د ساره غریبانان روزانه دې ځای کې دي غلاتی جومات ته راځه هلته کې زه لړم دی ډیوټي کوي پرون مې هم درته دی خولي او دی غریبانان لګیا دي دلته اړم دي زموږ د ملګرو جي د جوماتونو له صابونونه د جوماتونو له دغه د لاسو دوایي راړه په ټولو جوماتونو یې ګرځئ او اوږدي یې وایي او دغه خبرې کو لګیا یو نو الله دې خیر وکړي السلام علیکم عبدالجلیل لالا دا خو ستاسو ډېر زیات چې دی نو یو غټ اقدام دی د خلکو دپاره ځکه چې دا خو د جومات ته د هر قسمه ماشومان راځي بوډاګان راځي زبردست او دی چې دی نو دی به په دې باندې د جراثیمو نه به بچ کېږي دی له هم پکار دي او دی له باقاعده چې دی دغلته کې ورته اوس چې دی نو باقاعده کیم دی او ورته وم لیکي دا خو ماشاءالله پړه لیکه خلک دی چې په دې باندې پوه شي چې باقاعده په دې صابون او په دې ډیټالو په دغه اوبو باندې باقاعده خپل لاسونه د 20 سکندو پورې وینځي خپل مخ لاسو او د سر رامه وغیره نو دې سره به چې دی نو انشاءالله په دې بیمارۍ باندې ډېر زیات کنټرول راشي زه کښېنم زه تاسو سره کښېنم ډېره مننه سر ستاسو الله هم خوشحاله ساته الله دې تاسو له هم لوی اجر درکړي چې خپله ډیوټي کوئ الله دې پښتنو له شعور ورکړي تا سره کښېنم دي ده کښېنم در سره کتونکو دي ده کښېنم مننه جي نه د مار اورې مړه نشته څه خبره مونږ څه کوو الله دې خوشحاله ساته مننه جي مننه دا د کالو خان دی ولاړ دی دې مننه کوم پولیس والا ولاړ دي اوس بل جومات ته روان یو کتونکو نیغ په نیغه یم وایم چې تاسو پوره وګورئ چې د بیدار ظلمي د شاه منصور ظلمي بیدار دي او که بیدار نه دي او دی څه کوي دا راته رستو ښیمه چې دی بیدار ظلمي دی وګورئ رستو ناست دي هلکه بیدارو ظلمو دی پله پکې ګورئ مهرباني جي ډېره مننه کوو د خلکو مونږ ډېر زیات سپورټ کړو ډیرو خلکو امدادونه کړي دي زنانو ډیر امدادونه کړي دي الله دې ټولو له اجر ورکړي ډیرو خلکو امداد وکړه هغه ټولو ډیره مننه کوم ګاډي ورته ځینه موټر سایکل پیدا دا یو نه نیم شو ما دا نیم دبلو ما د نوار خان کاکا جومات کې ودرېږو او د نوار خان کاکا جومات کې ودرېږو بیا به زر جوړ غلاتی جومات ته یي آفرین دا هم ښه سوچ وکړو چې پلین کوچ را روان کړو او چې کار به راته زبردست
مدرسې په لور نه دلته راشي دي جمعه تور وړه دی جمعه ترالو کتونکو دا د نوار خان بابا جمعه ته ودرېږه دغه ګاډي ده سامان نن سر راغلی بس ګرانه بنې بیا کتونکو موږ رالو د نوار خان بابا جمعه ته او په دې جمعه کې به اوس تاسو وینئ د هغې نه وروسته په نورو جوماتونو ګرځو په خیر علی جي ښه یې بیدار زلمی د شاه منصور الله دې دی بیدار لري الله دې په هر کلي کې داسې بیدار زلمی پیدا کړي اسد خان یې پوښتې راشه که نه خیر دې بیرته ټوکئ که نه دلته خو به دغه سیک دي چې کوم ځای پیپ ته یې د دی بلډینګ ویر راغستی دی کتونکو دلته یې دي دی ورته دي دی ورته وتړه کي دی ورته دي دی د شاه منصور بیدار زلمی د کرونا وایرسو له د شکست ورکولو د پاره راوتی دي او چې داسې زلمی راوځي نو کرونا نه دی به هر څه له شکست ورکي دا داسې زلمی دي چې کم کام کې دا سوچ پیدا شي کمو ظلمو کې دا سوچ پیدا شي نو هغه خلک دي کې لا قالین خور دی او موږ دوی ته هدایت کوو چې قالین ټول کوي جومات ووینځئ زه به پوهه کوم دی اسده یو کس راشي ټولو جوماتونو نه قالینونه ټول شوي دي تاسو به هم د خپل جومات نه قالین ټول کوئ حاجي قالین به ټول کوئ جومات به په ډیټالو ووینځئ قالین خطرناک دی تمریز راغی تمریز ته وام السلام علیکم تمریز دقه سلام کوئ ټولو ته مه بیلاو مه داسې سلام وکئ آفرین قالین به ټول کوئ د جومات نه موږ درته صابونونه کېښودل دغه شي هم درته ولګو په کار راولئ ټولو جوماتونو باندې ګرځو صابونونه هم درته کېښودله دا بیدار زلمی دی د شاه منصور بس دا زمونږ د شاه منصور یو فخر دی یو ویاړ دی چې زمونږ په کلي کې الله پاک داسې زلمي پیدا کړي چې د کلي غم دی ورسره او داسې نوجوانان دي والله ما وختسته الله یو کور وکته حاجي دا مې خواهش و چې تاسو سره ما رابطه کوله ما چېرې میلاو شو چې مونږ د ټولې ثوابات ته بیا د ټولې پښتونخوا ته د خپل کلي د زلمي وښوو نو دوی داسې یو قسم کار کوي چې د دوی وبا نه د ټوله د کلي بچاو دپاره دوی دومره محنت کوي دومره خواري کوي نو پکار ده چې ټوله ثوابا کې داسې یو چې یو تصویر مو باسو او چې دوی دا پکار ده چې د دوی دغه خلک اپناو کړي دا چې کوم دوی دا قدم اخیستی دی زبردست ستاسو ډېره مننه کوو دغه خلکو ډېره مننه کوو چې چا دوی سره امداد کړی دی د هغوی ډېره زیاته مننه کوو د ټولو مننه کوو الله دې ټولو له اجر ورکړي ودرېږئ د کاکا سره تصویر وباسئ امبولینس سره وباسئ امبولینس سره کتونکو تمریز د بیدار زلمو سره تصویر وباسي زه یې مننه کوم هغه باندې زه لا یو یم جي زه لا یو یم ښه زه به هم دې ځای ودرېږم ښه جي ښه هغه صابونونه څو صابونونه سامان نه لږ راوړل دا صابونونه نه پالتې دا امبولانس هم پکې داسې خوښه یا سره امبولانس پکې هم راول مونږ خو په والله چې په دې شا په شا دغه کوو دوی کتوله به ډېر خلک راځي که خیر یې د الله دغه شي دغه ځان سره ونیسئ دا لاس ته کې کامرانه دا لاس ته دا کتونکو بیدار زلمی دي د شاه منصور تمریز سره تصویر وباسي د تمریز مننه کوم زمونږ بچي دي زمونږ فخر الله مو مل شو ولاتي ته راځئ دی سره راځه ما پسې راځه زه به نن هلتې موټر سایکل والم ولاتي جومات ته راتاو شئ ښه جي راځئ زه ته هغه ځای ولاړم
کتونکو بس په یو څیز باندې پښتانه ناکامه دي چې دی کور نه کیني ټوله دنیا کور کېناسته پښتانه ګرځي الله دې خیر وکړي الله دې پښتنو له شعور ورکړي چې کورونو کې کینی ته زه درالم ای سره خیئ لوی شي خیئ خیر علیږي خیئ اسمان کې تاسو وریځې وینئ کتونکو الله دې اسمان شین کی ماسکونه خوچېدلي دي زبردست آفرین زبردست شیخ صاحب د مدرسې ته بلل شو او هلته نه به پیدل بیا جومات ته د غلام ټیک شو کال مکه وروره کال نشم اخیستی په دغه موبایل ریکارډینګ کوم بخښنه غواړم جي بیدار زلمې رستو ناست دي وګورئ تاسو کتونکو په امبولانس کې ناست دي آفرین وام په دغې بچو باندې الله دې پښتنو له شعور ورکړي چې کورونو کې کینی ټول کامونه ځان پسې کړکای ورونه بند کړي دي پښتانه په لارو کوڅو کې هېڅ بیسه ګرځي څه کار یې نشته هسې ګرځي را ګرځي الله دې خیر وکړي یا الله تا ته ښکاري د دې ظلمو دا محنت درته ښکاري دا په کار راولې ربه د دوی هم په کار راولې دا مرض هم د دوی د وجې روک کې چې دوی دوره کوشش کوي زلمی راکوش شو بیدار زلمی آفرین په بیدارو زلمو که هر څومره آفرین ووام نو لږ دی دا خو د دوی د لوبو د کرکټونو عمر دی دې عمر کې الله پاک دوی له دا سوچ ورکړی دی چې موږ دې د کلي په کار راشو موږ دې د چم په کار راشو آفرین وام بیا پې آفرین وام چاردام ځای کې بس کیدی دا مدرسه ده د شیخینو مدرسه ده دی ورته ځوان کو دلته څوکي چې هغه ته دا هدایات وکړو چې دا په کار راولئ لږ اوږد وتړه دوه تکې دی نو ډېر دي دوه کې دی ورته جي بس دوه تکې دی دوه هر جمعه سره اول دی سره صدیقه دی ته وجه دا په کار راولي دا شی ورته ایښی دی چې دا په استعمالی یې اوس ځو کتونکو بل جومات ته آفرین وام په یو درنګ کې لګیا دي زلمي چابک زلمي د شاه منصور زلمي بیدار زلمي او بس تاسو پیاده دی که نه دی پیاده ښیئ راولې دا دې به راځي راپسې پیاده راځئ چې خلک مو وویني څلور کسه په موټرسایکل سواري دی ته کرونا څه ووایي که نه وګوره ورته بېغمه یو بل پسې جوخ ناست دي څوک ماسک نه اچوي کتونکو ماسک څوک نه اچوي څوک وایي نه چې څه شی دی څه نه دی دنیا ځان پسې کړکي بند کړي دي ورونه بند کړي دي پښتانه څلور په یو موټرسایکل ګرځي خیر علي ډاکټر صاحب صابونونه تقسیموو بیدار زلمي روان دي دغې جومات ته ځو انور الله خیه بیدار زلمی شاه منصور الله دې لري الله دې په هر کلي کې داسې زلمي پیدا کړي چې بیدار وي
د ماشومانو چوټای دي او پتنګانو پسې ماشومان په اما کما په بجلو کې په دغه کې ګرځي الله دې له ټولو مل شي دا وګورئ تاسو که پتنګ وینئ کتونکو هغه دی او ماشوم په بجلی تارونو کې ګوتې وهي لګیا دی بیدار زلمي راغلل د شاه منصور غولاتي جومات ته او دا غولاتي جومات مخې ته ولاړ دي ویر راواخلئ وګورئ کوم ځای پیپ ته دی وله سیسټم کړی دی بلډینګ ویر ورسره یي ښه دا به ښه وکړي که نه ښه به وکړي لږه رابطه کې شي دلته پیپ ته کامرانه آفرین په بیدارو ظلمو د شاه منصور بیدار زلمي قالین ټولول پکار دی جومات نه لاله چې قالین ته ټول کوي هسې موړی را روان دی وی وینځئ جومات په ډیټالو باندې دا ورته جراثیم هغه دوایي تړي آفرین وم د شاه منصور په بیدارو ظلمو باندې تاسو خو اوس هم 476 یې کتونکو وګورئ شیر کوي آفرین په دې بیدارو ظلمو زبردست زبردست وګوره دغه وتړه یوې دا وتړه او یوې دا وتړه درې صابونونه زبردست د کم کم زلمی چې بیدار یې هغه ته کرونا څه نشي ویلی دا زلمی بیدار دي پکار دي خلکو له چې دی سره تعاون وکړي او ټولو ته دا اپیل کوم چې کورونو کې کینئ غیر ضروري په ظلم مه ګرځئ ټوله دنیا ځان پسې کړکي بند کړي دي ورونه یې بند کړي دي او پښتانه هېڅ بیسه په لارو کوڅو کې ګرځي هېڅ بیسه نه کار شته نه غرض شته نه ماسک اچوي نه وایي چې دا څه دي او یو وبا راغلی دی او پښتانه راغلي دي دی په ځای څلور شپږ ناستې بېغمه ناستې اړو وایي نه چې څه چل دی اړو غم ورسره نشته الله دې دغه مرض روک کړي الله دې ترې ټوله دنیا چې څوره په عذاب کړې ده الله دې دا دنیا له دغې نه خلاصه کړي او الله دې دې ظلمو له لوی اجر ورکړي دا بیدار زلمي دي د شاه منصور زلمي دي زه ډېره مننه کوم ځای ته به لړ شو که هغه دغه یي که نه ښه جي تاسو یو ځل دې لږ ودرېږئ ماسکونه لرې کوئ چې لږ مخونه د له وښیم دې ټول قطار کې راته ودرېږئ دا زموږ د پلین کوډ ډریور دی الله دې راته لري الله دې راته لري کتونکو دا بیدار زلمي دي د شاه منصور یو څو هلکان دي دا د دوی د لوبو عمر دی وګورئ د کرکټونو عمر دی د پتنګانو لوزولو عمر دی خدای له الله دغه سوچ ورکړی دی چې زما په وطن بیماری راغلی ده نو زه دې خپل کلي کې خپل علاقه کې د هغې د مخنیوي دپاره څه ناڅه وکړم نو دی لګیا دي الله دې دی ټولو له لوی لوی عمرونه د خوشحالو نه ډک ورکړي او الله دې دا په کار راولي کتونکو دا چېرته ځي نه ځان له ما ویلي دي ځان له ځناور هم پوهېږي ځان هم مړی بچې هم مړی انسان هغه دی چې د بل انسان دپاره پوه شو چې د بل انسان په کار راغی نو دا انسان دی دا الله پاک په موږ ازمیخ کوي څوک یې مالدار پیدا کړی دی څوک یې غریب پیدا کړی دی څوک یې روغ پیدا کړی دی څوک یې رنځور پیدا کړی دی وایي چې دا روغ دی رنځور سره مرسته کوي او که نه کوي په دغې غرض باندې دا دنیا په دې سیسټم چلیږي الله پاک ته دا ګرانه نه ده چې موږ ټول یو شان کي ټول یو شان کي خو بیا به دا دنیا ودرېږي چا کې دغه جذبات ټولې ده لکه د دې وړو چې دا جذبې دي چې راشئ زما د کلي جومات ته
ډېر خلک ځي راځي نو هغوی دې په صابون لاس ووینځي په لاسو دې دغه دوایي ولګوي چې جراثیم خواره نه شي. زه د غلاتي لاس چا سره مه میلاو، نه لاس چا سره مه میلاو که نه، لاس مه میلاوي، هېڅ چا سره لاس مه میلاوي. تاسو ټولو ته وایم لاس چا سره مه میلاوي، که دواله دی که جنازې له لاس داسې اوچتوئ، داسې لاس اوچت کوي دی چل زده کي ده نه، دقسې لاس اوچت کوي، داسې لاس اوچت کوي دی وړونه چل زده کوي. الله دې روح کا ظاهره تاوم، الله دې روح کا، موږ به دوا کوو دته. که ترکو تاسو خو اوس هم ډېر په ګڼ تعداد کې خو زه به درنه واخلم اجازت. دی به په دې نورو جوماتونه وګرځي او موږ هغه بل ټیم دی نو هغوی به څه سودا کوي د هغه خلکو دپاره چې کم خلک ګاډی کې، کم خلک ګنډېری خرڅوي، کم چولې خرڅوي، کم د ورځې دیاړي کوي، نو د هغوی کارونه خو ودرېدل. نو زموږ د کلي څه ظلمو د هغې دپاره هم څه اقدامات کړي دي چې هغوی دپاره دې پیکجې جوړې شي، نو هغې له اوړه چیني غوړي هغه سیسټم برابروو انشاءالله چې تاسو سره یو. هغه به هم درته ښیم چې څنګه یې ورکوو، څنګه یې تقسیموو، چا چا له ورکوو. په کورونو به ګرځو، خلک به نه راجمع کوو. پروفیسر دارالحق صاحب راغی دی، ډېره مننه کوم. او هم چې یو څو خبرې دي بیدارو ظلمو باندې تاسو سره دې لایو کې وکړي. وعلیکم السلام. کتونکو څنګه یې جي؟ ښه یې؟ شکر دی جي. څنګه یې؟ بیدار زلمي راغلي دي، په جوماتونو کې صابونونه ږدي او هغه دوایي ځونډۍ په دوه درېو جوماتو کې په دې ټولو به ګرځي. او چې کوم جومات کې پیپ دی نو هغې دپاره بلډینګ ویر ځان سره هغه صابوندانه یې وتړي او درې صابونونه د هغه ځای نه را روان یو. داسې رالو تاسو جومات کې مو کړل، دلته کې راړو خپل تاثرات را سره شریک کوي. بس دا خو چې داسې زلمي وي نو زما په خیال باندې په قومونو باندې چې کوم داسې المیې او داسې تکلیفونه یا بیماری او یا وباګانې راځي جی نو دا په قومونو باندې دا ازمایښونه او دا ابتلاګانې راځي، خو چې داسې زلمي او ځوانان په اتفاق او په اتحاد باندې هغوی خپل کار کوي جی نو انشاءالله چې د کورونا وایرس سره د دوی دا چې کوم جنګ جاري دی زما دا پوخ یقین دی، زه دوی له دا یقینداني ورکوم چې دا جنګ به تاسو ګټئ زبردست او د کورونا وایرس له انشاءالله تاسو شکست ورکوئ او څنګه چې تاسو خپل حفاظتي تدابیر اپناو کړي دي نو ما اوس اودس کو د هغې د وجې مې هغه لرې کړی ګنې زه خپله هم دا ښه خبره راځي ځان سره ساتم، ښه جي سینیټایزر ځان سره جیب کې او په ګاډي کې او هر ځای کې ځان سره ساتم. ښه جي او دا چې کوم اجتماعي کار تاسو په جوماتونو کې وکړو دغسې په حجرو کې هم دی. زه تاسو سره یو درخواست تاسو ته کوم د اندلیب صاحب د ټي وي په واسطه باندې تاسو او چې څومره پښتانه زما دا پیغام اوري جی نو هغه زه دا وایم چې زمونږ د دین حکم دا دی چې تاسو احتیاطي تدابیر تاسو خپل کوئ. حضور صلی الله علیه وسلم څخه یو وفد راغی، دا خبره ډېره زیاته اندلیب صاحب ضروري ده. جی 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 یو وفد ورڅخه راغی او په هغه وفد کې یو کس داسې و چې اطلاع دا وه چې هغه ته جزام لګېدلی دی، سرمنې مرض ورته لګېدلی دی، ښه جي هغه هم وایرل ډیزیز دی، یو بل ته لګي. نو حضور صلی الله علیه وسلم هغه ټول وفد سره خو ملاقات وکړه او هغه ته یې ویل چې د بهر نه دی تاسو دغه کوي د سر زما بیعت دغسې وشو. آفرین زبردست. حضور صلی الله علیه وسلم هغه سره لاس ملاو نه کړ، دومره لوی رحمت للعالمین دی، خو هغه سره لاس ته دې وجې ملاو نه کړ چې هغه مرض دی ونه بل ته لګېده زبردست چې صحابو ته لګي. او دا بیا حکم وفرمایه د حضور صلی الله علیه وسلم الفاظ دي چې فر من الجذام فرارک من المجذوم. ښه تاسو د جذامي دغه نه سړي نه یا د انسان نه داسې تېښته وکړئ، داسې ځان بچ کړئ لکه څنګه چې تاسو د زمري نه تېښته کوئ. زبردست جی. نو دا یو ډېر ښه پیغام. بل که موږ وګورو نو دا خبره اصل چې زمانه اوږده شیخري خبره کومه جی د دې زلمو ته د عوام چې کوم حفاظتي تدابیر دې وخت کې تاسو خپلوئ او کوئ دا تاسو یو ډېر لوی عبادت کوئ. دا یو داسې خبره نه ده چې ګنې تاسو څه یو وړوکی کار کوئ، دا تاسو ډېر لوی خدمت کوئ، دا تاسو د دې ټولنې دپاره یو ډېر لوی کار کوئ. احتیاطي تدابیر چې دي تاسو وګورئ، تاسو په نصاب کې دا خبره د سکول په نصاب کې موږ تاسو ټولو ویلې ده چې جنګ خندق کېده نو دشمن زما په خیال چې لاسونه دې پس پر را رسېده
او دوی ته خبر راورسېده چې دشمن مدینې منورې ته را روان دی نو د مدینې د ټول ښار نه چار چاپېره هغوی چې د نو خندق وکړه نو حضور صلی الله علیه وسلم پکې پخپله شریک دی زبردست او بیلچای او کودالۍ او څخه دي نو دا هغه احتیاطي تدابیر چې حضور صلی الله علیه وسلم په تاریخ اسلام کې موږ ته دا خبره ډېره واضحه ده نو زه دا تاسو ته وایم چې تاسو یو ډېر لوی عبادت کې مصروف یئ څنګه چې تاسو نور عبادات کوئ دا هم یو عبادت دی الله دې تاسو ته توفیق درکړي او دا چې کوم دې وخت کې زموږ یو انساني المیه ده دا په ټوله دنیا کې دا د صرف دا نه چې د امت مسلمه مسله ده یو انساني مسله ده او دې انساني مسلې دپاره که په هر کلي کې داسې ځوانان او زلمي لوی او واړه نارینه او زنانه دا را متحد او متفق شي زما دا یقین دی چې ډېر ژر به موږ دې انشاءالله شکست ورکړو دا موږ دنیا ته وښو چې زموږ زلمي په داسې ښو کارونو کې چې د هغوی دومره لوی اتفاق لري زه ستاسو د ټولو کشرانو د اندلیب صاحب او د ټولو ملګرو ډېره د زړه د کومې شکریا ادا کوم چې تاسو په دې کار کې سره شریک یئ زه تاسو سره ملګری یم اوږه په اوږه چې څه قسمه خدمت یې زما لایق په دې سپینه ګیره چې زما مطابق سوي انشاءالله زه به تاسو سره یم الله دې روغ لره الله دې په عمر کې برکت واچوه کتونکو زه به دنه وغواړم اجازت تاسو لږ داسې ما پسې رستو راشئ په جوماتونو په نورو هم ګرځو خو موږ صرف دغه سیمپل تاسو ته خو چې بیدار زلمي په شاه منصور کې دي نو دی څه کوي په څو جوماتونو وګرځېدو لا یو ورسره وګرځېدم یو جومات مې تاسو ته وښو د پروفیسر صاحب خبرې مو واورېدې ټولو کتونکو ته خواست کوم چې یاره نه احتیاط پکار دی یریږئ ما داسې څه خبره نشته دی ډېر لوی لوی ملکونه دي هلته کې ډېر زیات دی موږ سره خو ډېر کم دی او انشاءالله چې داسې زلمي وي او داسې کار شروع وي نو دلته نه به الله ختم کی الله زموږ د کاوشونو د کوششونو ته وګوري الله پاک دی د دې زلمو په کورونو کې خیر واچي الله دې د دې په عمرونو کې برکت واچي د دې په مالونو کې الله دې هر ځای کې داسې زلمي پیدا کی صاحب جان اندلیب اجازت غواړي په لوی الله سپارم جی وکړئ جی چونکې د خلکو د دغه دپاره زموږ دین دا حکم دی چې کوم کار تاسو د خیر کار کوئ نو که تاسو د دې دپاره خلکو ته وښیئ چې نور خلک ته عبرت واخلي نو دې وخت کې که دا موږ یو ځای ولاړ یو اګر چې موږ له یو ځای ولاړه نه ده په کار نور خلک ته د یو بل نه ډسټنس وساتي فاصله دې وساتي خو دې وخت کې موږ دې تصویر ته راجمع شو دې دپاره چې په نورو کلو کې او په نورو ځایونو کې خلک د دې نه سبق او عبرت واخلي یعنې یو ځای داسې نږدې ولاړه ناسته نه ده په کار او زه دا درخواست په ما په دغه باندې وکړه د یو ځل بیا ټولو پښتنو ته دا درخواست کوم چې په جنازو کې او د دویمې او د درېیمې شرکتونه کم کوي د دویمې او د درېیمې دا چې کوم تعزیتونه دي دا ختم کوي جنازه چې څنګه وشي نو په کار دا چې اعلان وشي چې غمخور دی زبردست جي په کار دي دغسې زنانو ته خصوصا چې ځان سره بچي هغوی د تعزیت کور ته د مړي کور ته نه بوځي دوی ته الله خپله ونیسئ سینیټایزر جوړ کړی دی کتونکو ډېره زیاته مننه ادار صاحب یو خبره وکړه زوم وم الله دې نه کړي چې زموږ په کلي کې یا په دې نږدې علاقه کې غم راشي خو چې چېرته هم غم راغی جنازه وکوي هم مختصر کسان وکوي چې څنګه جنازه وکوي نو اعلان وکوي چې غم خور دی انشاءالله چې داسې تاسو کوئ نو الله پاک دې ته ګوري الله دې دا مرض روک کړي او الله دې دې ظلمو له لوی اجر ورکړي بانګ راغلي په لوی الله سپارم د الله په امان